أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسالة كبلد لقد كفر الذين يقنن كفر كراغ إنسانان وقالوا شدي ويلي إن الله يقنن الله دريم تدريو دي يو عيسى يو مريم يو الله يا عقيدة رزات ودى علم ودروه القدس يا أبو ابن روحا داخلك الله كافر دي داك يعقوب يدي كنستور يدي كمال كانيا إن شاء الله دريم ندي الله سوء زوات الجواب وما من إله نشتري حق دار دمندگی سوا دا غيونا كذا خلق من نکړي شو اما دا سنه يقولون شدي وي يوجب بشي خامخ الذين انسانانو پوری چې کوپر کړي منهم عذاب الیم د دوی عذاب الله یو درناکا مسک معنا د چختواري کدا خلق من نکړي شو د کفر او شرک نه د حلول عقیدینا عذاب الله راغی ورسات بلد اے خلقو عیسی او مریم الہانه دی ولی دوی خوراک له ضرورت لري چې خوراک او څکاک له سړي ضرورت لري هغه الہ جوړی دی شي او چې ونه خوري مړکی کړه چې او خوري خوراک او ثابت ضرورت پوره کول له ضرورت لري چا ځان لري کی الہ خو هغه لري چې باغې احتیاج نه راشي نو عیسی الہ نه دی مریم هم نه دی نور مخلوقات هم نه دی معبود دی کی واځه الله دی نریب حاصل مل مسیح ابن مریم نر عیسی زوی د مریم الا رسول مگر رسول له رد په يهودو اي بل نعوذ بالله من ذلك ودار زنا پیدا لري قد خلت ترشبري من قبل مخدن رسولان وامور د چې الله وړي رښتینی زنانه ده الله ورته رښتینی ده بس ورو شته خزوا مریم کانا اوس عبدیته دې دوړو خوراک کې الله طعام خوراک لا کلان طعام ډوډۍ خوري نو انظروا ګرات من بیان علوم الآیات و آیاتنا دلائل توحید به وګرانا فكن كم خواګر زولې شد الله د توحیدنا وکم خوازي الله یا خیر څومره عجیب دلائل لي سوچ لګو گئی اور سات کړه د شرک العباده استاسو بارک الله د عزت فیصله وکي د مرګ او د ژوند د راحت او د عزتۍ اي بل څه د شته چې الله فیصله واړی نه نو معبود بل نشګل قل ما نوایا اتعبدون ايات سوره مدد شوي من دون الله سوا الله ما اغسلا لا يملك لكم ضرا چې اختیار لري تاسو د zarar د پکولو ولا نفع د خیر ورکولو والله الله تعالی چې هو السميع العليم خمخ اوري او پوهره zarar چې باندې راولي الله لري کيم الله د خیر په سلام رسا کې بل ادب دین کې الله کی کمی چته نه پیدا کوي قل ما نو يا اهل الكتاب يا اهل الكتاب لا تغلوا غلو مکوي في دينكم بريق بل دین کې غیر الحق ناروا ولا تتبعوا تابعداري مکوي اهواء قوم من خواهش دي قوم قد ضلوا دي گمراه دي من قبل وړاندې او ضلوا كثيرا ودي گمراه کړي دي به گمراه دي ان سوای سبیل نه غلاري بلم گمراه کړي دي اې د خلکو ولې الله تعالی تابعداري کوي منلې ولې کوي دا به هیڅ ونه کوي واستقيم دنيوي لعنك معنا د لعنت د رحمت نه لري لعن الذين لعنت شر پاغ انسانانو چې کافر دي بني اسرائيل على لسان داوود پاغ شبر داوود او عيسى ابن مريم د مائدین اور سره عیسی ابن مریم په جبا دین مخکې داوود علیه السلام په جبا مجور ویل دې لعنت الله ډېر پیراغه ذالک جواب د سوال دا په دې خلکو الله لعنت ولې کړي ظلم نه دی الله وی اسباب د لعنت دی برابر کړی دي ذالک بما سودا په سبب د دوی چې نه پرمانی کړي وکانو یعتدون او دې تجاوز کړي دي د الله حق تلف کې عصيان اعتدار مخلوق حق تلف کې وصلاوي
منکر مو چولې دوره دی خیرت ډېر بد کار مو کو چرته مونږ کې او وجه پکې داوا کانو دیو چې منا کول بینان منکرین دیو بدینا فعلوا منکر شدی کولو لبئس ما كانوا يفعلون الله ډېر بد هغه عمل چې داخله کې کوي حدیث کې مرাজি امر بالمعروف ونهي عن المنکر کوي عذاب بل راوړي رسول الله فرمایي دې مثال الله چې من نه کوي کشته دا دوه چترا یو چې کلان انسانان دي یو کې بارا دلان د خلکو عبور ضرورت هغه برلنت مطالبه وکړي چې وباغي نشته زې ورکېږي یو خو ضرورت دی ایو یو مجبوری چې تختو باش دا پاس سره کدوې تختینه مننه کې څه مخاله چې یو هغه بغیر شي ټول بربادي هغه انسانان چې ګناه کوله دوی وسره خواکه وخت الله وختل د دې وجنه حدیث کې مرাজি منکر مچونو پلاسه منه کې په شبا زړه کې وسره ولانه کوي اوس دوی کې بل عادت کافر سره مینه ساتي ترى كثيرا تبوین دې منهم د دین الله دوستانه کوي الذين كفروا دا هغه چا سره چاري بیمانه لبئس ما قدمت الله ډیر بد هغه چې مخې لګري دوی له دې ځانونو ان دا خبره الله غوسه کړي عليهم بدوی معنی او فعذاب کې هم خالدون دي همیشدي کافر انسان سره چا دوستانه وکړه الله یې زور باندې غوسه کوي عذاب له بوزم ورسا کې جواب سوال داخل ولې دي يهود او نصارا سره دوستانه کوي الله په قران او سنت پوي نه دي قسم دې چې په قران او سنت باندې پوي شول دوی په قطن دې سره الله دوستانه ونی دي اسوي چې موږ عالي تحصیلات لرو څه تحصیل لري دشمن نه پیژنې دا خوا کې سولېږي رسولېږي ولو كانوا کچیر د خلکو یؤمنون بالله ایمان لرله په الله او نبی باندې وما انزل الیه اج نازل شوی دلا نبی ونی ولې دا غیر مسلمان اولیاء په دوستانه ولکن كثيرا منهم فاسقون مگر ډېر دین الله دې بيدینا دی قران او سنت باندې ایمان لري نه يهود خو څه کوي دې وجه دې يهودي کتاب لیکلي د مسلمانانو په څټونو باندې وکړه خلک سوارش يهودو چې د محمد قران او د محمد پر د اعتبار کا پر معنا جهاد قران چې درې کې نه به سره دوست دشمن نه پیژنې بیا خو تیاری لکه د شپې سره لړګي راټولي دوست یو دشمن قران خو بجلی ده دا مار دی دا سره زر دی دا سپین دی دا ګندګي دا دا کنده دا اغزه الله دا اسه کې به دې پیږي نه ذکر قران دشمنی کوي کله دا منع کوي کله دا سورته دی وباسي سوره توبه سوره انفال سوره محمد دې قران دې خلکو کړی دي ورسات سوی درجه بندي وکي د اسلام دشمنان ډېر ځای دي خو يهود بغیر خطرناک دي تب خامخا مونږ کې اشد الناس الله يسقط دي خلقنا په دشمنی کې للذین امنوا د ایماندارو سره يهود والذین اشركوا هغه انسانان چې مشرکین دي د اسلام خو دي دشمنان خدا ډېر خطرناک قران خلک دي نږدې خلک په دې کې څوک دي الله اسلام نه نشوارا خدا اوس نسوارانه موجوده دا خو بیمانه دي ته مخامخ مونږ کې اقربهم الله نږدې دوی په دوستانه کې ایماندار الله الذين انسانان قالوا شدي وي يقينا يوم نسوارا ذلك رزقا بان منهم يقينا باج دوینا طلبگار د حق دی او رحماننا والله والا قششنا لا من طلبگار د حق رحماننا من الله والا وانهم لا يستكبرون دي يمنكي نجاشي باشا واقعه کې ذکر شوی وکړه سو وفد راولې د نبی صلی الله علیه وسلم خواله قران شورتوی د اثرونه او کلاړي ملګرو جعفر سے بیره طلب کې عمرو بن العاص او خیمان نو راوړي د شریعت درسونه دا ویلې شي کله چې راړل نو انت وی ویل دي عمرو بن العاص نجاشي د مکه صفاء کما کړل راغلي ملک قرآني تخریب دوی طلب کړو ویتا چې دین نبی نږدې څوک دی جعفر سے بیره ما وېزو زیر امه خلک ملګری میروست کړو قران ورته شروع نجاشي بادشاہ رسول وړي روح کلاړي به ویلې
چې ګرځي دې ملکی نبی صلی الله علیه وسلم ډېر شینم حدیر راولېګل چې کله وفات شو نبی صلی الله علیه وسلم په غیبانه جنازه بیا وکړه الله یې قران لشاړي واذا سمعوا شكرا ما كتاب منزل الرسول چې نازل شوی دی رسول الله ترى اعينهم تبسترګي ګوري تفیض الله یبیګ من الدم ذوقوا مما وجد اسن چې دی پیژندل د حقنا د رسول الله په پیژنو اسلام سترګه خو نه بيږي کی بيږي دلته ول سترګي بيږي دی ول شي مبالغه الله يدم رشاړي دم رسخ چې سم دوه کې بځای باندې سترګه تلاړه من الحق الله اذا حق پیژنو کنه يقولون بسوء ربنا يا رب سمون ایمان راوړې مون فقتم مع الشاهدين ولیکم مون د گواهان نه رسول الله پر رسالت وسوي څنګه مون ایمان نه لرو الله مون جنت لبوزي وما لنا سوجر مون لراشي مون ایمان نه لرو بالله فالله پاسو چراغله مون لا من الحق دا تم لرو چې داخله وکي مونږ ربنا رب زمون مال قوم صالحین د قوم نیکانو سره امید داري دنیا کې نیک عملونه کړی دي ال تولا مو داخل شي صالحین معنا فائزین کامیاب آیات دلیل په دې ډیر نیک عملونه دي خو به ټول کې بهترین عمل قران ایله تسلیمي ایله جوړل ابو بکر تاریخ کې راځي چې کله به قران ویلې شړل به رقیق قلب انسان عمر رضی الله عنه هم شړل محض ثواب بفضائل عمر بن الخطاب ابن عبد الهادي به کې لیکلي درې جلد کتاب دی چې عمر رضی الله عنه دومره وشړل کله به منځ بالکل مختصر د سعادت ځان له پیدا کړي ورسره کې جواب د سوال د دې حاصل لري اې دې دعا الله قبول کړو کنه الله وی او فاثابك معنا د بدلی پس بدلا ورکړو دوی لره الله بما قالوا په سبب داسې شویلې چې په نه او کارن کې کنه مال اعتقاد ویرین دی عقیده اموال چې شي ورکه جناتنا لا باغنا تجري بيغي من تحت الانهار دهيلان نيرنا خالدين فيها من شبه باغي وذلك جزاء المحسنين دا جزاء الله دې نه کانو دا نیکار چرچاو کی نیکار څه معنا عمل خالص الله لپاره د نبی رسول سنت برابر جانب مقابل لیرا والذین انسانان کفروا بما ندی وكذبوا بآياتنا دروژن غنل اسمن آیاتنا اولئک اصحاب الجحیم داخل دور ولادین د قران دشمنی سره ور لبوس دوستی جنت لا ورس اخرت الشرك في التحليل والتحريم دین ګرځانه تحلیل او تحریم مو جوړوي کوم چې الله حلال کړي حلال غنا یا ایها الذین آمنوا ایمانوا علی حرام مغنی طیبات ما مزیدار هغه څه چې الله حلال کړي لكم تاسو او تجاوز مکوئ ان الله لا يحب المعتدين یقینا الله من کوي تجاوز ولا سرا تعتد دامن بالتحليل والتحريم ځان شي محرم او ما حلال وا ورسات کوم بیان د امر ورا کوي مما دا سنا چې کوم رزق تاسو الله درکړي حلالا طيبا حلال مزیدار طيب صفات حلال طيب دماغ نه خرابوي طبيعت منی بدل سره نو مرشد کوي واتقوا الله ذا الله ويريګ الذي اغل انتم به مؤمنون تاسو به ایماندار یې ایمان په راوړل وشوي د قسم بارک حکم اوري درې قسمه قسم دي تیر زمانہ باندې سړی قسم کې دا کار ما کړي احناف کفاره نشتا جانم کې غوپاله ولا یا دې دا خو لغوه دې باندې نیول نشتا عند زمانہ باندې چې قسم وکي به کې حانش وي ولا بازار یو لس مسکرانه وروړي جامع ور کې دوا درې روشي باندې پر لبسي
ننی چې تاسو الله تعالی باللغو پاغه بیرادی فی ایمانکم تاسو قسمونه کی هر وخت قسم کوي. نن د سیرت درس کې تیر شو شپارس وصیتونه موږ عمر رضی الله عنه کړی یو بګی دا بیجه قسمونه مکوئ دی باندې انسان مال نفس ارث بربادیږي. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي مازګر مانځ نو څه سړی سودا خرڅي په قسم په الله په دی غوته په دی غواړي د شي انسان الله اعلان جهاد جنگ کوي دا د الله دشمن دی. ولكن يؤاخذ لكن الله نشتاس بما عقدتم الايمان پاتې چې تاسو قص کړی د قسم کفاره سره اطعام ډوډۍ ورکول دي لسم سنان لمن اوسط ما تطعمون اهليكم د درمیانه غسنه چې طعام ورکې خپل الله چې کوم ډوډۍ ورکوي لسم مسکینان دوه ټیمه امام محمد سے فرمایي عبد الله بن عباس موي او کسوتو میرے شامی او تحرير رقبه الناس هذا ولي وسدري فمن لم يجد چاش مندن کړه دا مخکې شي نه کوشش وکړي الله وي یجد دا معنا کوشش وکا وسیامو لازم دې په دمانه روزه د درې ورځو پر لبسي ذلك ذا كفاره تاسو د قسمونو دا چې قسمو کې وحنستم بحانشوي واحفظوا حفاظتو اذا قلوا قسمونو زيد قسمون الله يمكوا حفاظتو غره قلوا قسمونو د حانشتو منا حفاظتو غره قلوا قسمونو معنا ما توي ما و کفاره ورکي ترغيب كذلك ذلك شان بيان الله لكم تاسل آيات حيثنا احكامات لعلكم تشكرون شكر باسي وزبلكم شراب رضان ساتي عمر رضی الله عنه ویلي شراب مبارکه پورا بیان نه نشینو چلیو ځای کې عمر د نظر الله برابر وحی را لګلی یو دا اول ویلي مان سلام راځي چې نشوي به ویلي دی پیدا کمره وسوي چې منشه کنه عمر رضی الله عنه ویلي چې انتهینا یا الله منش چاټه ټول واړولې یتیمانو دې شراب چاټو کې رسول الله صلی الله علیه یا رسول الله کلام کو سرکمانه بدل کو نبی صلی الله علیه وسلم ته واړو ختم کړه رسول یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو انما الخمر یقینا شراب جواری والانصاب درگاهنا والاسلام داغی شدید شنگندگی دا من عمل الشیطان ابلیس عمل لے کنا دا بیان دا رجستے یہ دا وجر عمل الشیطان نا درگاهونه کې مال نه لاله هغه بد پالي نیول غش باندې شراب جواری پښتنبو ځانته وساتئ لعلکم در پار شي کامیاب ځانو ساتئ وشو دا تحریک دی شیطان دی شیطان دا کارو کې شګور شراب کا جواری کول الله رضی کرنے شي سره منه مقابله راکړه انما يريد يقينا غار شیطان چې وګرځي بینکم ساش ما بین کې دشمنی او بغض بالخمر ده وجر شراب جوارينا شراب چې روش کړ بس جنگ قتل او قتال جواری کی شمال درنه غټونه به وښ نه آکړه ويصدقكم تاسو به مندید الله ذکر نه وانه صلات د مانځنه شراب چې روش کړ به منشي جواری چې کین ویل دي کې بند کنه فال انتم اي تاسو من کیدون کی صحابه یو دم ویل انتهینا منشو الله من منشو عمر ډېر غیرتی شړیو اوس دا پرې دا بل کارو کوي څو اطاعت الله واته الله خبرو منی د الله او د الله د رسول واحذروا ذا مساتي د مخالفت نه فین تولیتم کما شرط مخواړو فعلم فشي انما على رسولنا يخنس من فاساج تبلیغ المبین کارا دا وسې تبلیغ کوي هیڅ نقصان دل نه رسیږي ورسره کې جواب د سوال چا شراب سکرو دی خوړه کې پراته عمر شو دی په صورت حالي الله بیا معاف ځکه دوی لمخ کې پته نه و اوس معلومات شو ځان ساتي ليس على الذين نشتا پاچ امانی چې مان راوړو وعمل الصالحات عملو کې قرآن او سنت برابر جناح غنا فيما باسي چې خوري دوی ازامت تقو شکل د الله نه ویریدل ایمان راوړو عملو کې نیک به ویریدل الله نه به ایمان راوړو ثم اتقوا به ویریدل واحسنوا عملو کې د الله لپاره والله يحب المحسنين الله من کې د نیکانو سره اول کې ایمان راوړل دي دویم کې تاکید او دریم کې به دوام یو تقوا او شرک نه دویم د کبیره او صغیره نه اول نیک عمل دین او سبه دوام د احسان او مرتبه ورنځ کې احسان مفرد ویلي ورسات اوسوي دنیا ژوند
دار امتحان شوندې یا ایها الذین آمنوا اے دیمان والا خمخ ازمی کوي بتا سو الله بشیم بیوشل کارنا تنالو رشیږي غیلا یدیکم ساو سنو نجیم حج د چلاړی کار باندې کوي باز د کار شي باندې زوال شي باز د سیاره کنه مرغه بچی لاس ورول شي زتا سو الله ګورم ليعلم الله دغه پارا چې معلوم کې الله او سو يخافو چې الله نه یریږي بالغیب باندې لیدل فمن اعتدى چا تجاوز کوي دین ورسا فله عذاب الیم دل درناک عذاب دی درناک سزا الله دروري ورسا الله اوسوي کار دی وکي مثل به ورکی سوریا معنوي ګډ دی وشتنه ګډ ورکا اچ خودل بم نه کوي یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تقتلوا الصيد موجن کار وانتم بدشان چې تاسو یې حرام کې یو شلو وسوجن علامه څه چلو کی جواب ومن قدره چاچو وجن منکم ساجنا قصدا فجزاء لازم ده بدبانه بدلا مسما قتل بشان ده چې د وجلې دي سروینا يحكم فیصله بږي په دې خاوندان د عدل منکم ساسو کمس سوري معنا ګټ پګړ راوړه کینې پیسې او ارسو فیصله نه کوي کوم چې د عدل والا دې قیمت معلوم نشي ګډانو دومره قیمت دي دې ته به ورشي مثلی معنوي دا به څو ګټه پیسې دا یو حدیره چې رشي کې بکابېلا کسړي سردان نه به بسي او کفاره الله یا کفاره ده طعام ورکول مسکین لرا او عد ذالک برابر دغه درور دروجي داول پرېسړي موږ لازمو ليذوق چې وسګي وبال امري سزا خپل امر چندر پاره به شکارونه کی مالی تاوان ده نه مالی تعزیر به څنګه نه مالی جرمانه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوی کې به وګد باس لیکلي امام احمد ابن حنبل یو قول راوړی چې دا کېدې شي باش صورتونه کی عفا الله وبکنه کې الله ما دا سنا سلام چې کوم مخکې شوی او شو سره به راکار کوي ومن عاد څوک راوګرځون الله بدل والی منو دا غنا والله تعالی چې عزیز زور اور دی خاوند بدلیم انتقام الله نه پرېدم حدیث کې راځي تر ونیم سو کال پوری پری دی را وسو کې درېب کې کار کوي سومانات نشته و چې باندې کوي د درېب ما کارو ته وګورځم مې کنه صحابه بل روان و یو میشي ته خوراک وکي دومره غټ مې و دیار لس مجاهدین د مې پر سره کې راس بیا پراخوا الله به رضا ذاتم دی وحل لكم جائز كشوي تاسو سعيد البحر دريم دريكارو وطعامو دي خوراک متاع لكم دي کی مزید تاسو لرا ولي سعارو دي قافله لا ولیکن دوش کار منه کوي حرام کړی شوی په تاسو باندې کار دو چې معدوم تم ترسو شي حرام کوي چې بار شي به کوا واتقوا الله الله نو ویریږي الذي قال لا اله تحشرون چې خاص اغلب ورجمه کړی شي مجهول شي ویلي ستا خو کوي کنه الله راضي به الیه اشاره ده لا چې مقصد د حج الله یو پیژنه نن پر عرفات کې دا ټول پیر میدان کې الله را ولاړی بربند یو رس بلوم د الله مخه ودرېږي چې له ویل شي قیامت اوس بار شاعر ذکر کوي وقود ذکر جعل الله الكعبه الله ګرځولي کعبه البيت الحرام کور د عزت سبب د شون للناس د خلکو لپاره چې کله د آبادی خلکو مبادی چې دا تخریب شوه دنیا مل الله به لري وشعر الحرام ماشد عزت والحج واشعر چې اجي ځان سره بوجي والقلائد واغه سره وی غاړه کې دي ذالک لتعلموا دا دې لپاره چې یقین ولري او پوه شي ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض یقینا الله په باسو چې بر دي ولاندې وان الله یقینا الله په عرش باندې علیم پوه دی ګوري کنه شو ما مني څوک نه مني ورسا کی تخفیف اخرى دنیوی دنیا العذاب نه یرا کوئی شی ان الله شدید العقاب یقینا الله سخذاب ولا ده وان الله غفور رحیم الله بخون کې به حرم ربان خلق بکیمو ورسا کی د نبی صلی الله علیه وسلم صدق مقصد داغه د رسالت په دینیت مولا ویرا لګره چې خلک اومني
ما الرسول نشب دي رسول باندې مگر تبلیغ والله يعلم الله پوری ما پاس تبدون چې تاسو کار کوي او پټوي دمرو چې عالم یو شی کوم پټ کو کاری کو ټول الله علم ورشاد قانون بیان مشرک او موحد الله نه دی برابر اگر کله مشرک معلوم جيته حسن قل ورتوا لا يستوي الخبيث والله نه دی برابر ګندا او طيب او مزیدار اگر که تعجب کیا شي تعالی ډیرواله د خبيث عقیده هغه سفاره دبل ګندا نه دی برابر فتقوا الله دلنا ويرګه خواندان داخلونو لعلكم تفلحون در پارش شي کامه الباب جمع دلوب العقل الصافي عن شائبة الأوهام دلیل لبدی چی طیبوال الله بتقوا راشي ورسای کی قانون بیزی سوالات الله مکوي خاص کر چې قران نازلېږي به هم خپکی امام شاطبی لیکلي په شرع موافقات کې چې لس اقسام سوال دي کله د بیزتی په سره سوال کې ګوره د ملک ویو کنه کله ځان خود نه یو سره راغی عین ناقه یو کمی چربلا نبی صلی الله علیه وسلم په پلان کې بل ورته راغی عین ابي پلان می شرط رسول الله ورته ور کې جهنم کې ایسا خفش الله به سوال نه مکوي د موسی علیہ السلام هم سات درګه کم لرګی نه و د آدم علیہ السلام او د حوا نکاح شتړلې د ابراهيم علیہ السلام د ګډه وخه چا خوړلې ټیک څه مسله ده ابن کثیر په دې باندې علم د شری علم زیتینا کپی په نشه سره جاهل کیږي نه مولانا بجلیګر نشه پښتنه کړو چې د ابراهيم عليه السلام د ګډ وخت چاو خوړل ځان نه چې سره مې قبولاوي وړه نو دا به څه سوالات اشه د ځان لګي یا ایه الذين امنوا ایمان والو ته پوښ مګو یا نشهاده شین ان تدلکم کار شتا اوسه دی جواب دا سوال مو خپکی کنه صاحب خپش چې پلان مې څنګه ور کړي وان تسالوا که سوال کوي ان هذا دین هینه پاتیم چې نازل دي شي قران تدلکم نو خامخا جواب تاسو راکاره کیږي عفو الله عنها الله ما فکر لا عندما کوي الله غفور حلیم صبرناک وش مخي قومونه وکړه الله برباد کړ قد سالها يقينا سؤالنا کړي ودای او قوم من قبلكم ساسنا مخي به وګرځل بیا د وجنه کافرین غیر مسلم کله کله سوال سره کفر له ورسي رد نور محرمات عامر بن لحيرا عرب له شرک راوړو دوی د بوتانو په نامه باندې به شی انتخاب کې وګ به پکټ کله به ورچ دی او لس وکانه بلار به کړی د باندې حرام کله به ورچ دار خپل نور سره شریک پیدا شو که مردار ودا که ژوندې نارینه پلانین به خوري که زنانه پلانین به خوري کې پلاني دربار له وقف دا الله دا خو محرمات دينا ما جعل الله والله نه مقرر کړی من بحیره چوغه کټي ولا صاحبه نازار پات کړی شوی ولا وسيله ونيوجه شوی د خلور سره ولا حام ناغو شي لسوتی بلار بکړي خپل شی بچ ساتري دوی دا حرام دي نو چې کومه کې دا حرام دي دا خو عمرو بن لحي حرام دي کړه رسول الله فرمایي ما ولیدو جهنم کې دا شرک راوړي عربو لا کلمی باروي غوبل اور باندې کو مشرک ودا سزا ده ولكن الذين مگر انسانان چې کفر کړي دي يفترون تړي على الله الكذب فالله من دروغ واكثرهم اكثر ذي لا يعقلون د سر عقل لرينا ويږي بالکل نه ځکه الله دا کوم خلطو پکې دي ورسات کې الله رات کې دي په دلیل چراټي بس پلار نکي یادي می پلار نکري شي ویلو ولې څنګه پویدل جواب واذا قيل لهم شدوا ویل شي تعالی وراشي الى ما انزل الله واغسل چې الله نازل کړي رسول الله قالوا دی وی پر دې موږ لرما هغه چې موږ مند کړي په ابانا مولین ممرغه معنا کې علما انا ما مولا چې ویل دي یا ابانا زمون پلارانو اولو کان اگر که پلاران دوی لا علمون شيئا پيوشي ولا يهتدون سميلار ولا چې کله پويږي د ایتابي د قرآن او سنت مقابل کې بکار نه دا شنه پويږي به په طریق اولا